هغه خلک څوک چې وایي چې میخه باندې قرباني نه کوي هغه نه دا تاسو کوي چې کله تاسو د زناورو د څاروو زکات وباسئ چې چا سره ګډي بيزي لکه څنګه چې د پیسو زکات وباسل کی د قشن د زناورو زکات وباسل کیږي نو دا چې کوم تاسو د زناورو زکات وباسئ نو چې کله د غواګانو زکات ته وباسئ او تاسو را کور کې میخي هم وي دغه میخو زکات ته وباسئ کنه وباسئ ظاهر خر دغه بوج خمخای وباسم هغه کلم چې څنګه د غواګانو زکات وباسم د قشانتي د میخو زکات مو وباسم نو هغه نه تاسو کا چې په حدیث کې یو حدیث دا سره وړاندې کې چې په هغه کې لکه څنګه چې د غواګانو یا د ګډو بيزو چيلې او د زکات تذکره راغلي عمده قشانتي د هغه حدیثونو کې د میخي تذکره راغلي چې میخي او زکات د قشانتي وباسي یو حدیث دی راوړاندې کې نو چې څنګه هغه ځکه په حدیث کې د میخ ذکر نشته دی او میخه دی د غواګانو قبیل ته ورچې د غواګانو قبیل د څنګه چې د غواګانو زکات وباسي عمده قشانتي د میخو زکات وباسي عمده قشانتي مونږ دا وایو په دغه موقع باندې چې لکه څنګه غوا هغه کې وکسان شریکېدل شي په قرباني کې نو عمده قشانتي په میخه کې هم وکسان په قرباني کې شریکېدل شي نو ګویا کې ستاسو ذهن کې چې کم اشک تردد او خبره وا چې اوس کم خو ومنو چې دغه خبره تاسو په خپل یقینا د زده کړې په تور باندې اوریدلې وي د اختلاف په تور نه زده کړې په تور باندې اوریدلې نو خپل به تاسو لپاره فیصله اسانه شي چې په دغه موقع باندې استاد څنګه فیصله کوي چې په میخه باندې قرباني کیږي او کنه